عن ابي محمد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. امام نووی رحمہ اللہ 40 کے تا یوسل وختم حدیث تے 40 اصل کی سلویخت تو کمزے کی چی سلویخ احادیث جمعین آغیتا 40 احادیث ہوئی. پدے سلسلہ کی یو حدیث تر اگرچہ تاغی سند کمزور دے خواقہ دارے چی کلے یوسلے زمان مرتیانو تا یو سلویخ دا سے احادیث یاد کی چی پائے کے دین بیان وی دین وضاحتی پکے نو قیامت پر ازبا زرد سفارش کے دے حدیث پر بنیاد وانے علماء کرام 40 لکھی سلویخ حدیث چمکی لکھی بشمیرہ علماء دی چاگی سلویخ حدیث چمکلی. سوال لائے چکا تا کتاب نمبر 40 دے تو پدے کی خود وسلویخ حدیث دی داولی دی دا پدے وجبان دی چی سلویخ پا 2 سلویخ تو کہ دن داخل لگی دا خود نیکے کار دے سلویخ حدیث چی سڑے بیانین دو درے کا سیوا بیان کی نو صحائب پکی نشتا پدی بنیاد باندے دو پدی کتاب کے 2 سلویخ حدیث لکھی دی. دا حدیث دلی کل دے دا کتاب الحجتنا اور غیر پسی لکھی دی چا حدیث صحیح پدے لگی علمی خبری یوسو پدے کو چا خلقم پدے پوشی چا دے حدیث بیانول سنگ دیخ نا میں انشاءاللہ عزد بل کتاب نا خیم ستاسو مخی چا دے حدیث سے حیثیت دیخ تا دے راوی دے ابو محمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. سیدنا عبداللہ بن عمر او سیدنا عمر بن العاص دا دوارا پلا روزوئے صحابہ دی دا دے وجنا دے سرا رضی اللہ عنہما ویل پکار دی. دا زوئے چکم دے عبداللہ دا خپل پلار عمرنا دیر مدمخ کے ایمان قبول کر یعنی زوئے دا پلار نمخ کے مسلمان شہر پلار رست مسلمان شہر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما با دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لکل. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ صحابوں کے زمام روایتنا چاندی یاد کری چاندی صوت کری. البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث مان سواو اور داغی وجہ بیدا ویلا چکان یکتبو ولا اکتبو آغا با لکل کول اور ما با لکل نکول یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لا لکل نورتلل اور سیدنا عبداللہ بن عمر لا لکل ورتلل تو چالے چی لکل ورتلل نو داغ خپل حافظہ ہومی اور لکلم کئی و داغا حدیث زیادو پا مقابلہ دو سیدنا ابو ہریرہ کے. لیکن کلے چمون کتابونو کی گورو نو دا سیدنا ابو ہریرہ احادیث دیر دی پا مقابلہ دو عبداللہ بن عمر بن العاص کے. یعنی اس دکڑی خواغ دیرو لیکن روایتنا دا سیدنا ابو ہریرہ دیر دی. حالائے چه ابو هريره اقرار کی چې دا غ روایتونه مان ډیر دي
د دې څه وجه ده؟ د دې خو ګڼې وجې دي، خو په کې صحیح ترین وجه دا ده چې عبدالله بن عمر بن العاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته مصر ته او شام ته تللی پاتې کېده هلته کې، او د ده وفات کې اختلاف دی، څوک وایي طائف کې مړ شوی دی، څوک وایي دی شام کې مړ دی، څوک وایي مصر کې مړ دی، 2 یا کال عمر کې وفات شوی و. خو دغه علاقې چې کومې د مصر او د شام دي نو پای کې د حدیث معامله هغه شانت نه ده کوم چې په مکه مکرمه مدینه منوره کې ده. د علم بعضې مراکز دي، هغه مرکز د وجې مرکزیت د وجې خلق هلته کې فایده ډېره حاصلوي. لکه پاکستان هندوستان چې کله شریک وي ته به هند وي، هندوستان به ورته نه وي، هند به ورته وي، او دا نسبت دی هند ته کوم چې د نوح علیه السلام اولاد دی، هغه نسبت دا هندوستان نه دی، دا هند دی. اوس هم چې د څوک هندوستان وي نو خلک پې خفه کېږي هلته کې دا انډیا ده. هند لفظ یا انډیا لفظ دی، هندوستان خو مونږ وایو. هند دې کې هندوان نه وو، دې کې اکثر مسلمانان وو، ډېر صحابه کرام د علاقو ته راغلي. نو په دې کې ډېر علمي مراکز دي، لیکن د ډابیل دیوبند او دارنګې ندوې چې کم مرکزیت ته د نورو مدرسو نشته. کم خلک چې دیوبند کې پاتې کېږي نه به ډېر عالمان وي، ځکه هلته د علم د حاصلېدو وسایل او ذرایع ډېر دي، ماحول دی داسې. علی ګړھ کې به علم ډېر وي، د هغې وجه دا ده چې هلته ماحول ډېر دی. ماحول پس جوړېږي، ماحول په علماو جوړېږي چې هر عالم خپل خپل ځای کې د قرآن او د حدیث درس و تدریس کوي، علمي ماحول جوړ شي. چې کوم ځای کې درس و تدریس نه نو علمي او دینی ماحول نه جوړېږي. مدینه منوره کې د حدیث و ماحول و، صحابه کرام بناستو، مسجد نبوی کې به احادیث خودل شاگردانو ته. په شام کې او په مصر کې دغه ماحول نه و، هلته کې خلک نوې نوې مسلمانېده، بس د دین بنیادي خبرې به یې زده کولې تل په مخ. د مدینې منورې خلک خو مسلمانان د پخوا نه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مسلمانان دي، لیکن هغې د دین باره کې زده کول چرته پریښي نه دي. اوس هم کم کسان چې حج او عمرې لاړ شي نو هغې به لیدلي چې په مسجد نبوي کې او په بیت الله کې په مسجد حرام کې ځای په ځای ټولګي ناست دي، تنخوا منخوا څوک نه ورکوي، عالمان ناست دي، څوک خلکو ته قرآن ښیي، څوک حدیث ښیي، څوک فقه ښیي، څوک درس و تدریس کوي، څوک وعظ نصیحت کوي. دا لګیا وي، دې ته ماحول وایي، علمي ماحول، دینی ماحول. دا په یو کس نه کېږي، دا چې ګڼ خلک وي نو بیا دینی ماحول پیدا شي. چونکې مصر او شام کې دینی ماحول نه و، د حدیثو ماحول نه و، په دې وجه د ده مرویات کوم چې موږ ته رارسېدلي دي احادیث هغه اوس دي. ګوره ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې د هغه احادیث ما نه ډېر وو، نو د هغه اوس رارسېدلي دي، او د سیدنا ابو هریره خو زرګونو کې دي. نو دا ولې ماحول سره کار کېږي چې د یو علم ماحول وي نو هغه علم هلته کې ترقي وکړي، او چې کله د کوم علم ماحول نه نه ترقي نه کوي. تر جرایم کاری جرایم ګناهونه کم ځای ډېرېږي چې د ګناهونو ماحول وي. سګرټ کم ځای ډېر څکلي کېږي چې هلته کې چا سګرټ څکلي یو کس، نو بیا هغه بل کس کښېني، نو هغه سره بل کس کښېني، نو هغه سره بل کس کښېني، دغه شانته یو جمګټه جوړه شي. نو بهر کیف نیکۍ او بدۍ دا دواړه ماحول غواړي. کوم ځای کې ماحول نه وي هلته کې دا څیزونه ترقي نه کوي. تو دی فرمایي عبدالله بن عمر، خلق دلته کې ابن العاصی وایي، مولا علی قاری رحم الله لیکي ابن العاصی غلط دی، ابن العاص بلا یاء هو صحیح، صحیح دارا چې دا ابن العاص دی، ابن العاصی نه دی. او دا یو عربي نکته یې لیکله ځکه دا اجوف ته ناقص نه دی، لأنه اجوف د عوام نه پوهېږي. 2 ابن العاص 3 ابن العاص 4 ابن العاص 5 ابن العاص 6 ابن العاص 7 ابن العاص 8 ابن العاص 9 ابن العاص 10 ابن العاص 11 ابن العاص 12 ابن العاص 13 ابن العاص 14 ابن العاص 15 ابن العاص 16 ابن العاص 17 ابن العاص 18 ابن العاص 19 ابن العاص 20 ابن العاص 21 ابن العاص 22 ابن العاص 23 ابن العاص 24 ابن العاص 25 ابن العاص 26 ابن العاص 27 ابن العاص 28 ابن العاص 29 ابن العاص 30 ابن العاص 31 ابن العاص 32 ابن العاص 33 ابن العاص 34
اب بیا صاحب قاموس باندې مجد الدین فیروز آبادی باندې حواله ورکړی دا چې هغه دا وایي چې دا عاصي نه دی بلکې دا عاص دی. هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا یؤمن احدکم پتاسو کې یو کس کامل ایمان نه لري. دا څه قسم الفاظ چې حدیثونو کې راشي چې لا یؤمن احدکم دې دا مطلب نه چې دی کافر شوی دی. ځان په خبره پوهېږي یو سړی مسلمان دی کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي مونځ روژه حج زکات پابندۍ سره کوي نو که د نه څه ګناه وشي نو دی پای کافر کېږي نه. نو که حدیث کې دا راځي چې لا یؤمنو لا یؤمنو نو د هغې مطلب دا چې کامل مؤمن نه دی. دا نه دی مطلب چې دی کافر شوی دی. زمونږ خلک په دې نه پوهېږي لا یؤمنو چې اوري ها دی مسلمان نه دی و دا کافر کنو کافر نہیں. لا یؤمنو چې کم ځای راځي لا یؤمنو احدکم په حدیثو مطلب سوي کامل مومن کامل ایمان نه لري. پتاسو کې یو کس تر دې پورې یکون هواه تبعا لما جئت به تر دې چې شي هواه د هغه د ظلم میلان د زړه کګلیچ د زړه مینه تبعا فرمان بردار لما جئت به دا غ دین کوم چې ما پیش کړی دی. یعنی تر کومې پورې چې د یو سړي د زړه میلان هغې دین ته نه وي مینه هغې دین سره نه وي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړی دی تر هغې پورې هغه کامل ایمان نه لري. د حدیث دا مطلب ده. مینه محبت قرآن سره حدیث سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو سره دا د ایمان جز ده. دا خبره صحیح ده. یو سړی به ایمان او اسلام علاغې قبلي چې د هغه دې سره محبتي د چا چې نفرتي دین سره نه هغه دین ته نه راځي. قرآن مجید هغه خلق لولي چې هغې قرآن سره محبت وي. د چا چې قرآن سره محبت نه نه قرآن زده کوي هم نه نہ دا غیر الفاظ دگئی تش دخلے پہ وینا نہیں کی گن. اور اردو کی ہوئی کہ کرنے کی وفا اور ہے کہنے کی وفا اور. وفاداری دا کول جدا دا او دا ویلو جدا دا. پخلے خډېرې خلک دعوی کوي چې زما د الله کتاب خوښ دی بیا زده کړی دی. جواب بدایي چې نه دې ته مینه نه وایي. د چا چې کم کار سره مینه یې نه پسې ځان مړ کړي او خوا کار کوي. دا لفظی زبانی جمع خرچتے کم چې زمون خلق کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دا ایمان دی. هغه یو ځل فرمایلیو چې پتاسو کې یو کس تر هغې پورې مؤمن نه دی تر کومې پورې چې هغه ما سره مینه نه کړې د ټول مخلوق په مقابله کې او تر کومې چې زه د هغه نیم خوښ شوی او ما سره یې مینه نه کړي د خپل پلار مور نه سیوا د خپل اولاد نه سیوا دې ته مینه ایمانی وایي. د ایمان مینه دغلته کې د لا یؤمن احدکم څه معنی ده ایمان نه لري مسلمان نه دی. یو ایمانی مینه یو عام مینه دواړو مینو کې فرق دی. د ایمان په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل دا فرض دی. او هغه بیا هغه ځای کې پته لګېږي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او د رواج مقابله راشي او کم خلک رواج ته لړ شي که نه د دې مطلب دا دی چې دې ایمان ډېر کمزوری دی. سنت اتباع پکار دی. سیدنا عمر فرمایل یا رسول الله زما تا سره د ټول مخلوق په مقابله کې مینه سیوا ده الا نفسی مگر د خپل ځان مقابله کې نه. خپل ځان هر چا ته خوږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله هغه ته چې دا ایمان کامل نه دی. صحابو چې زړه کې صحیح نه هغه وایي که دا کامل ایمان نه دی. پوهه چې هو دا خو بله مینه ده. هغه مینه نه ده کومه چې ظاهري مینه ده دا د ایمان مینه ده. نو چې یا رسول الله زه تا سره اوس د خپل ځان نم سیوا مینه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الان اوس ټیک شو. خلک یې د سیدنا عمر دشمنان یې تر نیمې وو یا نیمه پرېږدي. نو بیا وایي ګوره عمر کې ایمان نه و. داسې ظالمان دي ظلم کوي خلکو سره.
مینا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا د ایمان علامت ده او د کل عالم نه سیوا مینا وکړه دا مخې ته کېده خپله فیصله ځان لو کنه چې یو ځای د رسول الله خبره راشي د هغه سنت راشي بل خوا د بل چا څه قول او فعل راشي خلق ترجیح سره ورګي د خلکو خوشاله الله رواج لا او کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تش په دې کار نه کېږي چې سړی په کال کې ورځ خوشحاله شي چې یو زما پیغمبر په دې روز پیدا شوی نور د هغه په نقش قدم نه ځي د هغه د دین په خوا کې هم نه تېرېږي دا ظاهر بینی دا دی دا خلک تباه کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا دا د ایمان علامت دی خدا علاغه راضي چې د سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع کستاسو مینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر وي نو بیا پکار دا و چې تاسو د رسول الله فرمان برداری کوله لکه چې اصول لري چې مینا کوون کې سړی هغه چا سره داغه فرمان برداری چا سره چې مینا کوي نو که رسول الله سره چا محبت سیوا ده نو پکار دا چې داغه اتباع ډېر زیاتې دې کې څه شک نشته چې دین سره مینا الله سره مینا رسول سره مینا قرآن سره مینا دا ایمان ده دا خبره صحیح ده لیکن د دې حدیث الفاظ ما تا سوچ کړل په دې کې خدا وایي چې په تاسو کې یو تن ایمان لري تر دې پورې چې نوي داغه د ظلم اعلان تابعدار فرمان بردار د هغې دین کم چې ما راوړی د ظلم اعلان خو د انسان بې اختیاري تا سوچ کړی دی خبرې ته د یو سړي د ظلم اعلان دا بې اختیاره راځي په دې کې خو د انسان اختیار نشته انسان ګناهګاریږي هغې چې د زړه هغه میلان کم چې غلط دی په هغې عمل وکړي اب اوس تاسو حدیث ویلی دی د ارادې حدیث ما ویلی و تاسو ته چې انسان د نیکۍ اراده وکړي نو الله هغه نیکي ولیږي او چې کله انسان هغه نیکي وکړي نو هغه الله د سلو نوارې تر 200 پورې بلکې د هغې نه سیوا هم لیږي 300 ورځې شوي دا حدیث تاسو ویلی او چې کله انسان د بدۍ اراده وکړي نو الله ملایکو ته ووایي دا بدي مه لیږئ او چې کله هغه بدي وکړي نو ورته وایي دا ولې یو ولیکئ د دې احادیثو منځ کې خو تعارض دی اختلاف دی د یو سړي په زړه کې غلطه اراده راله نو هغې حدیث کې دا ویل چې دا نه لیکلي کېږي دلته کې خو مسله بدله ده دلته کې خدا وایي چې د انسان د زړه میلان کم طرف ته وي او پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع مینه نه نو دا سړی مسلمان نه ده دا مسله پیدا کی دا علما چې کوي د حدیث دا ډېر هوښیار خلک دي بل دا حدیث داسې کتابونو کې نشته دی چې هغې ته مونږ صحیح یا سنن وایو دا خو هغې کتابونو کې لیکلی دی چې هغې کې کمزوري او صحیح او ضعیف او موضوع ټول روایتونه موجود دي د حدیث مضمون سره څه اختلاف نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینا صحابو سره مینا اسلام سره مینا پیغمبر سره مینا دا ټول مطلوب دي لیکن دې کې خود ظلم اعلان وي د ظلم اعلان د انسان په اختیار کې نه او قرآن مجید فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها یو چیز چې د انسان په وس کې نه الله هغه په هغې نه نیسي نه پابند کوي د دې حدیث دا وضاحت ځکه کوو چې دا ډېر خلق وایي او هر وخت یې وایي او مسلمانان په دې حدیث باندې د ایمان نه وباسي دی دا حدیث ویلی نه دی نه کتاب کې ویلی دی نه د استاد نه ویلی دی هسې لګیا شوي دا حدیث صحیح نه دی په دې دا دوه درې علمي اعتراضونه دي یو دا چې د ظلم میلان د انسان بې اختیاري تر کومې چې د زړه په میلان باندې عمل نه دی کړی تر هغې الله ته هېڅ نه وایي یو سړی دی د هغې اراده دا شو چې زه غلا کوم غلا یې ونه کړه د ګناهګار دی څه نه نه دی ګناهګار خو د زړه میلان دا بې اختیاره څیز دی تر کومې چې انسان هغې ته عملي جامه نه وي وراغوستولی تر هغې پورې هغه ګناه کېږي نه بل دا چې کله د زړه میلان بې اختیاره راځي نو قرآن خو فرمایي چې د بې اختیارۍ په کار کې د انسان گرفت نشته لا یکلف الله نفسا الا وسعها
یو شی زمانه به اختیار کېږي زه پای کې څنګه ګناهګاري کوم الله زما تپوس زما د ارادې وکړي چې کومه غلطي ما ارادتن کړې د هغې تپوس کوي خواهش به څوک تابع کوي خواهش د دین نه تابع کېږي البته خواهش پای کې ترمیم کېدی شي ابن رجب ډېر لوی عالم دی او دا هغه کتاب دی جامع العلوم والحکم دې کې هم د هغې څلوېښتو احادیثو نه بحث دی کوم چې امام نووي دغه کتاب کې جمع کړي دي نو دا عبارت خو تاسو له فایده نه درکوي خو بهر چې کوم کسان اوري چې هغې دا حدیث وپېژني دی لیکي دا جامع العلوم والحکم صفحه 394 دویم جلد تصحیح هذا الحدیث بعید جدا من وجوه دې حدیث ته صحیح ویل دا ډېر ګران دي حدیث صحیح نه دی د هغې وجه د څه ښودلې ده وجه یې دا ده چې دی یو راوي دی هغه ته وایي نعیم بن حماد مروزي دا راوي د دې په نقل کولو کې یوازې دی بعض محدثین دته ښه سړی وایي او ښه سړی ورته په دې وایي چې دی د حدیثو ډېر خدمت کوي دا یو خوبي ده پکې لیکن بعضې کسانو کې څه برایې هم وي دغه یو برایي ده هغه دا ده چې د به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په تقویت دپاره د هغې د پرچار کولو دپاره دروغجن روایتونه هم ویل دغې دا مسله شته دی او بیا دا چې نورو کتابونو دا لیکلي دي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره نالګي وه د هغه د مسلک ترقي به یې نه غوښته په دې وجه دروغجنې قصې به هم کولې د امام ابو حنیفه په باره کې د هغه د سپکاوي دپاره به ډېرې بدې خبرې کولې تاریخ کبیر کې او تاریخ صغیر کې یو قصه یې لیکلې ده چې د سفیان مجلس ته ذکر راغی چې امام ابو حنیفه مړ شوی دی نو سفیان ویل چې شکر دی چې مړ شوی دی د به اسلام چې کوم دی په بندونو باندې ماتو پرېکو بیخ یعنی امام ابو حنیفه ته د دین خلاف سړی ویلی دی تاسو ته په تاریخونو کې د هغې راوي هم دا سړی دی دا دروغجن سړی دی مونږ یې دې لپاره نه کوو چې ګندې د امام ابو حنیفه د مسلک تایید یا مخالفت کوو خو تا ته ښیو چې باید سړی د علم باوجود دشمنۍ که دومره لرې لاړ شي چې هغه دې ته نه ګوري چې دا زه څه وایم د هغه مسالې کې به بدو دپاره به احادیث جوړول امام ابو حنیفه دې ته نه دی محتاج ډېر خلک داسې دی چې هغې د امام ابو حنیفه په تایید کې حدیثونه جوړوي لکه ما ډېرو علما نه اورېدلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امام ابو حنیفه سراج امتی هغه زما د امت ډیوه ده رڼا ده دی دا حدیث ثابت نه یا دروغ دی دا ټول ملیان ویلی ولې اردو کتاب کې لیکلي چې ابو حنیفه سراج امتی هو سراج امتی هو سراج امتی ورته وایه د الله دې په کذابینو لعنتي دا حدیث چې چا ویلی دی هغه ملعون دی لعنتي دی دی ولې دروغ وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه حدیث یو بل ټوکړه ده هغه دا ده چې پای کې دا فرمایلی دی نسبت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس دا هم دغه حدیث ټوکړه ده کوم چې دغه ظالم جوړه کړې ده چې زما د امت کې یو سړی وایي د هغه نوم به محمد بن ادریس وي اشد علی امتی من ابلیس دومره شیطان زما امت له نقصان ورکوونکی نه دی څنګه چې محمد بن ادریس نقصان ورکوي یعنی کم روایت کې چې د امام ابو حنیفه منقبت دی نو د هغې روایت شروع دغه ده دا چې کوم ځان ته علما وي دي نه تپوس وکړه محمد بن ادریس پېژنې څوک دی دې صاحبانو ته پته هم نشته محمد بن ادریس امام شافعي نوم دی دا چا داسې رزیل دا روایت جوړ کړی دی چې هغه د امام ابو حنیفه اتباع کوونکو امام شافعي سره نه لګي وه دا جوړوي خلک په پیغمبر هم دروغ وایي خلک په الله خو وایي که نه شرک په الله دروغ نه دی یو سړی چې شرک کوي دی په الله دروغ وایي داسې ډېر بې ایمانه تېر شوي دي چې هغې په رسول الله وسلم دروغ ویلي دي په ما په تا خو به ډېر دروغ جوړونکي
بار کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د قرآن سره د دین سره محبت د ایمان دی. لیکن دا حدیث کم چې موږ دلته وایو امام نووي لیکلی دی دې حدیث ته صحیح ویل ممکن نه دی ځکه دې راوي څوک دی نعیم بن حماد مروزی او هغه دروغجن سړی دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.